عزیزان محترم، خوږو معززو مکرمو او محترمو مسلمانانو ورونو، تیره شپه تاسو یوه زلزلې جټکا ولیده. چې هغې زلزلې الله تعالی جل جلاله امنوالوه مونږ تاسو را بیدار کړو او هر یو الله نوم په خولې باندې اخیستلو. عزیزانو، دا زلزلې دا الله تعالی جل جلاله امنوالو دا طرفنا دا سیو بولا لکنن سبا یو مسکال ورکولے کیگی سڑیتا یو تنبیح ہوئی چوئی انسانا دازمکتا زو خوزول ورکول اوغارم نو سونا لوی گہرائی کے زلزلہ اوشی چی دی افغانستان کے زلزلہ 173 کلومیٹر گہرائی کے کیگی او حق سرا دا زلزلے والا دی زلزلے سرا دنیا دون متاثر کیگی چی دے پاکستان کے پی کے دارنگے پنجاب او بلوچستان وغیرہ علاقے ہم ورسر خوزی دے ما عزیزانو کہ اللہ تبارک و تعالی دا زلزلہ راوستولیشی او دا زلزلہ دا قدرت نا باہر ندا دا رنگی بلا زلزلہ ہوئی ورا روانا دا چی احادیثوں کی دو زلزلو ذکر دے و دے ما عزیزانو اگے زلزلے دا انداز بانوی چی دا کم انداز کے منگتاسو باندے زلزلہ راشی بیا هم شاز و نادر کسان حلاک شی یا یوسو بنگلے اغورزی اما دنیا برقرار پاتے وی صحیح سالمہ پاتے وی. اللہ تعالی جل جلالو امنوالو چکلا اغواری نو اللہ پاک با اسرافیل علیہ السلام تا حکم ورکڑی او حقوی با یوش پیلے یو بیگل با اوغا گوی یو سور با اوغا گوی چاہاگا با رو رو آواز زیادی گی چی پاہاگ سراو بیازمگی کی زلزلہ را روانا شی او دا زلزلہ با دون سختوی چی اللہ تعالی جل جلالو امنوالو ہو دا زلزلہ کلا راولی نو دنیا کے بیو عجوبہ انداز کے حالات راشی دا خلق و بزن اوچوی سونا جواندی ساری دی کا انسانان دی کا جنات دی کا حیوانات دی دا ټول زړونه به اوچوي د دې زلزلې د هیبت د وجنا او ټول خلق په مړه شي. اللہ تعالی جل جلالو امنوالو چې څونه مودې د پاره وغواړي دا ټول انسانان پیریان حیوانات دا به ختم وي او بازو روایاتونه دا معلومیږي چې فرښتې به هم له دنیا نه ختم شي، فرښتې به هم مړې شي. یعنی الله پاک به دا ښکارا کول غواړي چې ما ته نه د فرښتو ضرورت شته ده
ما ته نه د انسانانو ضرورت شته ده، ما ته یو مخلوق هم ضرورت نشته ده. زه خپل حکومت بغیر د چا مدد چلولی شم. ما تکه د فرښتو ضرورت وای نو نن به ما دوی مړې کړی نه وی. ما تکه د انسان ضرورت وای نو هغه به مې ختم کړی نه وای. ما تکه د جناتو ضرورت و د هغه به مې صفحې هستی نه ختمېدلو حکم نه و جاری کړی. خو دې څیزونو ما ته ضرورت نشته. نو الله تعالی جل شانه کله وغواړي چې دنیا وجود ته راوستول غواړي، آخرت قیامت ورځ برپاو کول غواړي. قیامت خو شروع دی چې کله سور او شپېلې وغږېده. اوس مزید الله تعالی جل شانه کارروایي کول غواړي. بیا به الله تعالی جل جلاله عما نواله په ځمکې کې یو بله زلزله راولي. اذا زلزلت الارض زلزالها، دا دویمه زلزله ده چې دویمه شپېلې کله غږېږي. بیا به الله تعالی جل جلاله عما نواله هغه خاکه مونږ ته ذکر کوي. فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې وخوځول شي ځمکه په خوځولو خپلو سره، یعنې ښه سخته وخوځېږي. واخرجت الارض اثقالها، او را وباسي ځمکه خپل بوجونه. سونه مردگان دی پکې هغه به ټول را وباسي، سونه خزانې دی پکې هغه به ټول الله پاک را وباسي. انسان به ویني چې هغه مال دولت چې ما خپل رور په هغه ناراض کړی دی، هغه ځمکه جایداد چې ما خپل خور ته حق نه دی پکې ورکړی، هغه مال او دولت چې ما یو او بل په دې باندې قتل کړی دی، دا یو او بل مال او دولت او جایداد ما غصب کړی دی، هغه ته شکل وګوري دلته پریشان وي. وای به دا خو هغه مال دی چې په دې باندې ما خپلوي کټ کړی وه، دغه هغه مال دی چې ما غصب کړی و، دا هغه مال دی چې ما خونریزي پکړی وه، دغه هغه مال دی چې ما یو او بل سره دشمنی پکړی وه. افسوس لاس بدلته مږي. الله تبارک و تعالی با دا سونا، دا چاندی، اوسپنه، کویلا، گیس، تیل دا به ټول ځمکې نه داسې را وباسي چې وایي انسانه دا څیزونه ما ستا فایدې دپاره پیدا کړي وه، خو تا دې نه غلطه فایده اوچته کړې وه، دا تا سره همیشه اوسېدلو دپاره نه و.